بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، په 5 سپتمبر باندې د پبو تاڼې په حدود کې د یو ښځې د خودکشي رپورټ درج شوی. دا ښځه چې کوم ده د دریو بچو مور وه. د دې خاوند رپورټ درج کړی چې د خودکشي کړې ده، خو چې کله بیا د جینۍ پلار او نوره فیملی راله نو هغې وایي چې د دې لور خودکشي نه ده کړې، بلکې دا د خاوند پانسي کړې ده او بیا د هغې د خودکشۍ ډرامه کړې ده. دې حوالې سره بیا پولیس کاروایي کړې د ښځې خاوند او لیور یې نیولي دي. د دې واقعې ټول تفصیل تاسو له درکوم. ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی او ډېر سبق آموز رپورټ دی. اخره پورې را سره وګورئ. دا په 5 ستمبر باندې تقریبا ماښام 9 بجې اسحاق نومي کس دی. دا بیسیکلی د باجوړ دی، خو دی دلته اوسېږي په بابو کړی پبو کې. دی راغلی دی پبو تاڼې پولیس ته رپورټ درج کړی دی چې یاره د کور نه بار په دې پارټۍ باندې خپلو ملګرو سره ناست و. دی بیا تقریبا د 7 بجې کور ته راغلی دی چې زه کور ته رالم نو ومې کتل نو ښځې مې خودکشي کړې وه او مارۍ په کې لوپټا چولې وه او وایي ځان یې په کیپ پورې راځوړن کړی و. بیا دی وایي ما چغې وایي وارخطا شوم، ما چغې جوړې کړې، پلار مې نور رشته داران مې رالل، وروڼه مې رالل. وایي بیا دا زنانه مونږ راکوزه کا او بیا مو کېدای شي دا لمړه نی نو دی وایي چې بیا مونږ 1122 والا ته اطلاع وکړه، ای رالل. بیا دی وایي چې مونږ دا زنانه هسپتال ته یوړل نو هلته ډاکټرانو وایي چې دا مړه ده. پولیس د دې اسحاق چې کوم د دې ښځې خاوند و د هغې په مدیریت کې رپورټ درج کو او په دې کې دریافت شروع کو. اسحاق پولیس ته وایي چې یاره د مخکې به د پلیسترو کار کو، بیا د ډرایور او د دې ښځې پته نه لګي چې ولې خودکشي کړې ده. د دې 3 بچي هم دي. بیا چې کله پولیس د دې لاش اوچت کړی دی او موقع له راغلي دي، د هلته نه کوم شواهد دي هغې راوچت کړي دي او د دې زنانه لاش چې کوم دی هغې د پوسټ مارټم دپاره مردخانې ته لیږلی دی. بیا په دې کې د لاش هم دوی ته دوباره حواله شو. پولیس د دې بیانونه هم واخیستل. په دې کې دریافت شروع شو چې څنګه یو ورځ تېره شوه نو د دې چې کومې زنانه چې مړه وه، اسحاق چې کومه ښځه وه هغه چې دې خودکشي کړی دی، زنانه پلار دی محمد الله. هغه په 2 ورځ باندې رالو تاڼې ته او اطلاع د پولیس له ورکړه چې یاره د دې لور خودکشي نه ده کړې، بلکې دا د خپل خاوند اسحاق د اسحاق رور او د اسحاق پلار دی ولا په 3 کسه باندې پانسي ورکړې ده او بیا چې ډرامه جوړه کړې ده چې د خودکشي کړې ده. دې حوالې سره بیا چې پولیس د محمد الله بیان واغشته، د هغې نه پس بیا محمد الله چې کوم دی د عدالت ته تللی دی. په عدالت کې هم د دې 3 واڼو د خپل زوم د هغه رور او د هغه د پلار خلاف په عدالت کې د 164 بیان ریکارډ کړی دی. ویلي دي چې یاره د لور خودکشي نه ده کړې، بلکې دا د خپل خاوند او د 3 واڼو د له پانسي ورکړې ده. په هغې باندې بیا د پبو تاڼې پولیس چې کوم دي د ښځې د خاوند، لیور او د سخر خلاف د 302 FIR درج کړی دی او چاپې وخلې ده. د دې ښځې خاوند او لیور یې گرفتار کړي دي، سخر تر اوسه پورې نه دی گرفتار شوی. دې حوالې سره د پبو تاڼې SHO د اشفاق خان هغه سره چې کله زما رابطه وشوه نو د هغه وایي چې او دا ملزمان دواړه گرفتار دي. د پولیس وینا دا وه چې د ملزمانو د پولیس په مخ کې خپل جرم اقرار کړی دی او وجه چې کومه یاده کړې ده هغې د کورنۍ جګړې یادې کړې دي. خو د پولیس وینا دا ده چې د ملزمانو مونږ ته خو د جرم ومنه، کله چې بیا دی په عدالت کې پیش شو نو دی بیا هلته د خپل جرم نه انکار وکړو، هلته واپس هغه زړه خبره وکړه چې د ښځې خودکشي کړې ده او دا دې مړه کړې نه ده. د پولیس خو دغه تفتیش چې مطلب کسان جیل ته رسېدلي دي. دې حوالې سره چې کله ما د جینۍ پلار سره رابطه وشوه محمد الله سره نو هغه ووایي چې یاره د دې لور واده څه وخت پیله شوی و، د دې 3 بچي وو د دې اسحاق نه. وایي د دې په دې کور کې به په کورنیو خبرو باندې هر وخت جنګ جګړې کېدی. د هغې وینا دا ده چې د هغې دا لور 3 پیرې مرور هم راغلی ده. خو دا به چې کله مرور راله نو دې سره به یو ورکوټی بچی و، دا 2 بچي به بیا دلته پاتې وو. نو دا بیا هغې پسې دا هم خفه وه. بیا پکې جرګې مرکې وشوې به چې یاره بچي دي او خاوند دي. نو دی وایي چې 3 پیرې مې دا لور مرور راله. خو ما ځکه مطلب د جرګې خبره او چې څوک به ورپسې راغله دا خبره ومنله چې ما وایي چې یاره زه به 3 بچو مور ده او کور به جوړ شي. نو بیا ما به واپس دې سره راولېږله. خو د دې په کور کې چې کومې جنګ جګړې وې نو هغه ختمې شوې نه وې. هغه مزید وینا دا وه چې د لور چې څنګه د خاوند یې وایي چې د 9 بجې خودکشي کړې وه او وایي چې یاره مونږ ته اطلاع د شپې 11 بجې بیا میلاو شوه. په کار دا ده که وایي که یاره واقعي د دې لور خودکشي کړې وه او دا اسحاق مړه کړې نه وه خپل خاوند، نو په کار ده چې 9 بجې خودکشي کړې، 9 بجې مونږ ته اطلاع کړې وای، مونږ ته 11 بجې اطلاع وکړه. وایي چې کله مونږ رالو نو وایي جینۍ مو وکته نو وایي که دوی مونږ ته وایي چې هغه په لوپټۍ باندې ځان
په کی تر ازوړن کړي دی ځنه سړی وي چې کله موږ د کمرې پکې وکتو یا هم نو راچیت شوی د دې وزن پسې وي چې هم کتل د دې په مړې باندې د لوپټې نښې نه وي بلکې د پړي نښې وي زموږ نور هم شک دغه زیات شو وي چې بیا هم وکتل د خپل لور نو موږ ته چېرې د کپړو باندې خدای څه نشان نشته نو دی ورته کپړې هم چینج کړی وي د ثبوت ختمولو دپاره نو وایي چې زموږ د ټولو خبرو ته وکتل وایي موږ چېرې زموږ لور خودکشي نه ده کړې دا د خپل خاوند د خپل رور او د پلار په مدد سره مړه کړې ده نو دی بیا دا وایي چې کله بیا موږ دې ځای نه لاړ شو چت کو باجوړ ته هم یوړو وایي چې دا خاوند او د دې رشته داران رالل خو موږ ورته ځکه پرې نه خوسل چې موږ په دې باندې دا شک و چېره دا به دي وژلي ځکه چې دې شواهد مو ټول ختم کړي او موږ ته بر وخت اطلاع نه وکړي نو د دغې وجې نه موږ مطلب دا دی چې دوی په دې خپل د ښځې په جنازه کې هم پرې نه خوستل نو دې حوالې سره څنګه چې ما تاسو ته وایي دا د وقوعي ډیټیل و دا چې کومه ښځه مړه ده د درېو بچو مور د دې خاوند او د دې لیور پولیس ګرفتار کړی دی څنګه چې ما تاسو د پولیس خبرو کوي وایي چې هغې د پولیس په مخ کې خپل جرم منلی دی عدالت کې بیان دی منلې پولیس وایي چې کوم پوسټ مارټم رپورټ راغلی دی نو هغې کې هم دا دی چې هغوی چېرې پانسي ورکړی شوی ده نو پولیس سره چې کله بیا ما خبرې وکړې مې نور څه شواهد نه وي چې کله خودکشي څوک وکړي نو هم دغه د پانسۍ رپورټ راځي که بل څوک وله ورکړي او هغه مرګ هغه طریقې سره وشي نو بیا هم دغسې پوسټ مارټم رپورټ راځي پولیس وایي په دې کې مزید تفتیش هم روان دی او وایي څنګه چې 2 ملزمان گرفتار دي جیل ته تللی دي 3 ملزم هم تلاش شروع دي نو د پولیس تفتیش هم روان دی ګورو چې مخکې پولیس په عدالت کې څومره شواهد پیش کوي په عدالت کې د دې جنې د پلار خبره چې کوم ده هغه څومره حد پورې پر اشتیا ثابت کیږي ملزمانو چې کوم بیانونه ورکړي هغې کې څونه حقیقت دی نو تفتیش هم روان دی او په عدالت کې کیس هم روان دی مخکې ګورو چې بیا څه په دې کې مزید اپډیټس وي نو زه به هغه تاسو سره ضرور شیر کوم